بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله او ژوند په مازوک وي. دوستانو یو جینئ چې کراچۍ نه بازیاب شه چې پلارې مړ شوی او پلارې وفات شوی او پلارې په دې دنیا فانی کې نه و او مور ډیر کوشش وکړو. عموما مونږ چې ینګسټرز یو مونږ چې لږ باندې لږ پوه شو نو مونږ باندې د مور پلار خبرې لګي باندې لګي خو شروع نه هغو ته څه اټماسفیر ملی شوی دی، هغو ته څه کلایمیټ ملی شوی دی. کلایمیټ ایکچولی د خبرې څخه هغه نه جوړېږي خو زه فټ کېږي کلایمیټ دی کې چې مونږ ته ماحول ایکچولی زه به وایم چې دا ماحول مونږ ته څنګه ملا شوی. ایکچولی ماحول مینس کلایمیټ. نو زه تاسو سره صرف یو چیز ما مشران چې دي تاسو کې تاسو صرف واړو ته زه بخښنه غواړم که دا ما مشران باندې خفه کېږي او ما هغه ملګري چې ما دا یو ایجوکیشن والا خبره زه همیشه شروع کې کام چې اور دا پکې خامخا یم چې کوم یو چیز چې مونږ خپل وړو ته خپله خیل شو چې کوم علم مونږ هغوی ته ورکول شو، هغوی تربیت د وړ ماشوم تربیت په سکول نه دی، دا ماشوم تربیت د مور دا غوږ نه کېږي. نو دوستانو چې مور غوږ نه یو تعلیم وشي هغه بیا نه غلطېږي، هغې کې بیا مس انډرسټینډینګ چې لیک اف کمیونیکیشنز نه رسي. اور که مونږ د لیک اف کمیونیکیشنز چې ډسکس نه کو اور مونږ یو انتهایی قدم واخلو هغې ثمرات اور هغې ثمرات مونږ په ذهن باندې څنګه اثر انداز کېدل شي چې د ماشومې باندې د مور خبرې مور چې کله هغې اصلاح کوله هغه اصلاح به پې بده لګېدله. که مونږ که هغه اصلاح واجسه دغې کور پرې شول لاړله بیا ورته یوه ښځه ورسره ملا شوله هغې ورته وایي چې ته مې دا یې ورته مې لورې ورته مې خورې اور دې خبرو باندې ځان سره هغه کړه او بیا داسې زبردستي باندې دغې څه غلط کار وکړو او هغې نه غلط کار اوبویسلی سیل یې کړه اور هغې نه بعد چکلې بندې کېنوله هغې واجسه هغې څه کوم ظلم وشلو چې کله داسې چې دغې کله پولیس ته کوشش وکړو رابطې والا نو چې کله دا ښځه پوه شوله چې د پولیس کوشش کړی دی نو هغې په زور زبردستۍ باندې دغې نکاح خپل زوی سره وتړل. هغې نه بعد هغې نه ویښته یې کاټ کړ. دغې څه چې کوم ظلم کړی دی هغه نیشنل میډیا باندې ټولو خلکو وکتل. خو صرف دومره غوندې چې کومه خبره زه تاسو نه ریکویسټ کول غواړم هغه دغه ده چې صرف کیسه دلته ختمیږي نه، کیسه به اله ختمیږي چې کله مونږ باندې مونږ دا سوچ کوو چې دا مونږ مشران دي اور دوی څه خبره کوي دغې پسې لاجیک به وي، دغو زندګي تېره کړې دغو د ژوند تېر کړی دی، دغو ته د پاته ده ښه اور بد پازیټیو اور نیګیټیو چې کوم معاشره ده مونږ والا چې هغې کې کوم نیګیټیویټي ده اور چې کوم پازیټیویټي ده. مونږ د معاشرې کې چې کومه نیګیټیویټي ده مونږ یو سړي ته یا چا ته چې دوکا ورکوو ټولو نه مخکې به مونږ هغه ته د احساس ورکوو چې زه ډېر زیات خپل یم، خپل ورور به وي، خور به وي، مور به وي، ټول خاندان به وي، خو یو پردی ورته چې ته مې ورور یا ته مې خور یا ته مې لور نو هغې دومره اثر وشي چې هغه چې بس څه ده هغه دغه ده خپلې مور خبره چې ده هغه ونه مني اور دې ښځې په خولې باندې چې رښتیانۍ مور یې نه ده نو بیا هغه جینکې چې دي هغو چکلو پرې راسي اور هغو سره دا ظلمونه کېږي. دوستانو دا ډیر زیات دردناک واقعه ده چې یو ښځې باندې چې ښځه ذات وي هغې باندې چې داسې واقعات زه صحیح کم. زه صرف یم چې مونږ ته آټو کریکشن طرف ته که مونږ لاړ شو که نه اور مونږ خپله دا چې مونږ دا ذمېداري وي اور مونږ دې باندې پوهېږو چې ما خپله خور یا مور په سهار باندې خو لاس کېښوستی دی خو زه چې پردې لور خور چې چا سره داسې غلطۍ و نه شي. دوستانو که هغې نه بعد تاسو ته دې خبرې باندې څه اعتراض وي چې زه بار بار ایجوکیشن څه خبره کوم زه تاسو نه بخښنه غواړم خو زه بیا به یو ځل وایم چې تاسو خپل بچیو ایجوکیشن وکړئ چې هغو ته پاته وي که څوک شکني نو هغو ته پاته وي دا ما بهترې دا احساس پکې خپل وړو کې پیدا کړي که مشر مو وشکني نو هغه صرف دې وجې سه چې تاسو یوه نقصان نه بچ شي. چې کله مونږ وړو کې دا احساس پیدا شو انشاءالله مونږ به داسې غلط سټیپس چې دي د مونږ معاشره به ډېر حد پورې بهتره شي. دوستانو که مونږ نننۍ ویډیو تاسو خوښه شوي مونږ چینل مخه ته سبسکرایب کړئ او ټلې نشان د څخه مخه وایي. والسلام.